بسم الله الرحمن الرحیم. د قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب، دے جلسے روح روا منتظمین حاجی جانزیب صاحب، قومی وطن پارٹی د ضلع درنو قدردانو مشرانو، د قومی وطن پارٹی د ولیج کونسل چیئرمینانو، د پی کے 56 او زما د خپل کلي د زیم اوارو درنو قدردانو مشرانو، رونو کشرانو، زه نن ستاسو بے حد مشکور یم چې نن مونږه د ورکرز کنونشن او د آینده راتلونکي الیکشن دپاره دا یو آغاز دی. ما چې ولیدل دلته دا ځای خو پوره ډک دی، خو لارې کوڅې سړکونه ټول د خلکو نه، د قومي وطن پارټۍ ملګرو نه، مشرانو نه، کشرانو نه، نن چې تاسو کومه پښتو او غیرت مونږ سره وکړو، زه د دې ما سره الفاظ نشته چې زه په کم الفاظو سره ستاسو شکریه ادا کړم. دا غیرت او دا پښتو زمونږ او ستاسو په وینه کې دي او انشاءالله تعالی څنګه چې تاسو نن مونږ سره غیرت وکړو، انشاءالله تعالی همدغسې به مونږ هم تاسو سره غیرت کوو په هر موقع باندې، په هر وخت کې. دا زمونږ خپل کلی دی، مونږ کې څه فرق نشته او ابتدا مونږ دې ځای نه کوو او انشاءالله تعالی د دې آخري انجام به هم انشاءالله تعالی ستاسو په فضل و کرم سره، ستاسو حمایت سره، ستاسو په غیرت سره به انشاءالله تعالی د دې نتیجه چې ده هغه به هم زموږ په حق کې روزي انشاءالله تعالی. نن دلته دا بس ډېر ملګرو ما سره په دې هجوم کې لاس ملو کو او ډېر راته ووایي چې زه فلانیم زه فلانیم. ما ورته ووایم زه ستاسو د کور ټول مشران په نوم پېژنم، داسې سړی شته نه چې نه پېژنم.
هغه بس لیډرې چې په میډیا باندې په ټلویزیون باندې خطاب کوي او عوامو سره رابطه نه زمونږ مرګ ژوند او هر څه همدې کارکنانو سره دی او انشاءالله تعالی دې کارکنانو سره به ټول اخره پورې به هغه تاسو موږ سره غیرت کړی دی دا صرف موږ سره نه کړی دا د علاقې سره هم غیرت کړی دی د علاقې خلکو سره هم غیرت کړی دی دا ستاسو غیرت دی دا ستاسو اتحاد دی دا ستاسو عزت دی مونږ د ټولو یو عزت دی او انشاءالله تعالی دا خپل عزت به واپس بحالو او په ډېر ښه طریقې سره به دا عزت بحالو زه په تفصیل سره چې مونږ کم دلته کارونه کړي دي په هغې باندې خبره به مختصر کومه خو صرف د دې لپاره چې په دې علاقې کې چې دا څه کارونه شوي دي ستاسو په علم کې دي د مشرانو په علم کې دي د مشرانو له پکار دا چې خپل بچو ته خپل رسو ته ووایي چې دا چا دا علاقه آباده کړې ده دا چا دې علاقې کې د خلکو خدمت کړی دی دا چا دلته ترقي روستی ده دا چا دلته ګیس روستی دی دا چا دلته بجلی روستی ده دا چا دلته سړکونه جوړ کړي دي دا ټول شیزونه ستاسو په مخ کې دي زه په ډېر تفصیل کې په دې باندې خبره نه کول غواړم خو دا زمونږ فرض دی چې دې علاقې بچی ته مونږه د دې د بچی چې څه حق دی هغه حق مونږ خپل هر یو بچي ته ورسو دلته مونږ ته ډېر کم وخت ملو شوی د اقتدار کې ډېر کم وخت ملو شوی خو د چیف منسټر وخت او کو دلته بیا په وفاقي حکومت کې او کو سکندر خان ته لږ ډېر موقع ملو شوی وه خو تاسو دا وګوره دې لږ وخت کې چې دا څه کارونه شوي دي پاکستان جوړېدو نه پس تاسو وګورئ چې دا مونږ کم کارونه کړي دي نورو ټولو پارټو مشترکه طور باندې دې ټول هر څه راجمع کړي بیا هم ستاسو د دې کارونه ستاسو د خدمت چې دی دا نشي پوره کولی دلته کو ګوره مونږه توجه خپل نوجوانانو له ورکړې ده دا سکولونه او دا په دې لږ وخت کې چې سکندر خان سینیر منسټر و نو دې زم دپاره ډیګري کالج منظور کو نن د الله تعالی په فضل و کرم سے په فضل و کرم باندې هغه ډیګري کالج کې زمونږ ماشومان زمونږ بچي نن په هغې کې سبق وایي دغسې چې زه دلته ومه نه دا کړېور کې چې کوم ټیکنیکل کالج جوړ دی دا یو داسې یو لوی تحفه ده دې علاقې دپاره چې نن هم د هغې په دې ټول صوبه کې د هغې نه ښه کالج نشته د هغې نه چې کوم هلکان روتي دي هغوی اټومیک انرژي کې په هغې کې هغوی له تقویت ورکوي هلته پکې نوکران دي تپوس ته کوي چې کوم ځای کې د سبق ویلي هغوی ورته وایي چې ګورمنټ د
टेक्निकल कॉलेज करेवर तंगी की मिश्ता कोई भी राजा मुंगे सरा मुंगे दे नौकर को दगा से डैमुनु तो गोर है पले डैम जमुंगा आगा रुना आगा गरीबानान चिदागुई अलता उपनवे आगे मक्को बस फसल नकाओ नन दाग ज़ैक जमुंगा मरगरी खप खुशाले के लिए जगचे दावबो पौजा टमाटर केगी प्याज केगी हर किस्म सब्जी पकेगी दगा से द पुलुनो को सिकंदर खान ची दा कम पुश्तूना जोड़ करो आगा पुश्तूना दातेर सैलाब चिरागले आगा सैलाब दे पुश्तून पवजा जमुंगा बची जमुंगा माल जमुंगा दौलत जमुंगा कोरोना दाहर से अल्लाह ताला फजल करम सरा आगा बची विदियों दे पुश्तून पवजा दा योडेर वे आगे वा मुंसुबुआ उस दाखुमा यो सो खबरों कर दे मुआज़नाओं के चिदाउस दाकम पार्टी दिल तब हुकूमत के वा अगवी दे इलाके पारा से कड़ी दी माता यो शेरा तराश मार के यो दासी मंसूबरा तो खाए ज़्यादा दिया लाके खबर कोमा ना कोनी करे दी खुदा तब्दीली खबरें कई दे वक्त के खो मुंगा तब्दीली गुआड़ो पदे इलाके के मुंगा तब्दीली गुआड़ो पदे इलाके नुमाइंदगानों के मुंगा तब्दीली गुआड़ो और इंशाअल्लाह ताला दा तब्दीली बाता सुरावल है दगा से को दिल तमुंगे तब्दीली गुआड़ो न दे सूबा के कम हाल जोड़ दे नन दा सूरत हाल दे दुई सर तनख्वागान पैसे निश्ता नन दा हाल दे तपोस को नुई मुंग सरिश निश्ता द्वी नहा काला हुकूमतों को नहा काला के मुंग तो पता न लगे या चस्ती से कड़ी दी दे सुबह के चा हुकूमत करे दे पिंजे काला पस अगुई तागा शांति अक्सरियत ने मिलाओ शवे दिलता पिंजे काला पस भी दोबारा द्वी अक्सरियत मिलाओ शो और दो तिहाई अक्सरियत मिलाओ शो जब पोस्ट को गौरम ची अच्छा दा वोटू नदी दा चा चूलू दा कम मखलूक उसे दादी ता वोटू ना चूलू दा कम जो जादू और टोना वाची द्वी ता खल को दा स्तदनोर खल को स्तर के पटिश और द्वी वोटू ना वा चोलो दा यो मंसूबा यो साजिश हो इमरान खान पारियोशी की वजह माँ खिलाफ साजिश कर शवे दे जवैम चे दे कौम खिलाफ साजिश शवे दे पुख्तनों खिलाफ साजिश शवे दे कम तरीके सरा द्वी दे जमूंगा अक्सरियत आगे के बदल का आगे के अक्सरियत मुंगा वागिश्ता दासिंगा की दीशी देबा मुंगा पूरा और स्टास पर मदद सरा देबा पूरा एहतसाब कहू कि सोख दे के मुलवसू सोख दे के पदा हम कारू आगा खलक कैफर किरदार तरह सोल ज़रूरत थे
په دې موقع باندې چې زه نور مخکې خبره کوم په سویډن کې چې د قرآن شریف کم بے حرمتی وشوه د هغې مونږه مکمل او پرزور طریقې سره مذمت کوو دا د مسلمانانو خلاف یو سازش و په لومړني ځل نه د دې نه مخکې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخي شوې ده بار بار همدې یورپین ملکونو کې دا د اظهار ازادۍ خبره نه ده دا زمونږ د غیرت او زمونږ د ایمان خبره ده مونږه مونږ خپل ایمان دپاره خپل مذهب دپاره خپل رسول دپاره خپل قرآن دپاره هر قسم قربانی ته تیار یو انشاءالله تعالی کو به قربانی به ورکوو دا وینه مونږ دپاره د قربانی دپاره زمونږ وینه پیش کوو رونو ملک کې چې حکم معاشي صورتحال دی دا IMF معاهده وشوه دا صحیح ده چې دې خلاف د دې په اثرات په عوامو ته د دې اثرات راځي خو دا معاهده تیر حکومت ختمه کړې نه وه خلاف ورزي یې نه وه کړې کېدای شي چې دا صورتحال به نو جوړ نن دا IMF معاهده زه به په دې کې ووایم چې شهباز شریف په دې کې یو لوی کردار ادا کړی دی اوس چې وشو نو اوس عمران خان هم وایي چې موږ هم د دې معاهدې په حق کې یو ستاسو په وجه خو دا معاهده ختم شوه ستاسو په وجه خو په دې ملک کې مهنګایي راغله بنیاد خو تاسو کېښوده ستاسو په وجه دا ملک بالکل تنها پاتې شو ستاسو په وجه د غریبانانو ته څه میلاو نه شو ستاسو په وجه زمونږ د میندې خویندې همداسې بېیارو مددګار پاتې شوې دا ټول د دې تیر حکومت کارکردګي ده خو انشاءالله تعالی ما ته پته ده چې ګراني ډېره ده ما ته پته ده چې دا اختر تاسو به څنګه په لوډ شیډنګ کې تیر کړی دی دا هر څه ما ته معلوم دي او انشاءالله تعالی زمونږ به دا کوشش وي چې دا مهنګایي ختم شي او دا لوډ شیډنګ چې تاسو باندې کم ظلم کېږي د دې لپاره هم یو مستقل لاره وګورو رونو نن سبا خصوصا دا 9 مئی والا واقعه چې وه هغه زموږ ټولو لپاره لمحه فکر و په دغه ورځ چې کوم طریقې سره د فوجي تنصیبات حساس ادارو منصبات دغه امارتونه دا کوم طریقې سره چې وسوځولی شو او اور ورته ولګولی شو دا خو داسې ښکارېده چې دا د دې ملک باشندگان نه دي بلکې دوی خو زمونږ هغه
ملک چې زمونږ خلاف دی زمونږ دشمن دی د هغوی همکاري یې کړې ده اوس چې پې کیسونه شروع شو مونږ غواړو چې دا کیسونه د زر تر زره پای تکمیل ته ورسوي اوس روزانه په ټي وي باندې بیانات راځي چې ما خو هېڅ نه کړی دا خو عمران خان و عمران خان وایي چې ما خو څه نه کړی دا خو دا زما د پارټۍ خلک وو ما ته خو هېڅ پته نشته په یو بل باندې هغه چې دامره یارېدلي دامره اوس بزدل جوړ شوي دی بزدلان شوي دي خو فکر مه کوئ دا خلک چې چا څوک دی کې سہولتکار و چا چې دا بلوه کړې وه چا چې دا جتې منظم کړې وې چا څوک چې د دې ماسټر مایند و چا چې دا ټوله منصوبه بندي کړې وه دا خلک د پرېښودو قابل نه دي او انشاءالله تعالی دا زمونږ مکمل یقین دی چې دې عوامو سره به انصاف کیږي د خو مخکې د فوج سهار راغشتې وه هر څه کې به یې وی چې زه باجوه په یو پیج باندې یو په یو صف کې یو په یو صفحه باندې یو نن باجوه د هر څه ملبه په باجوه باندې واچوله دا داسې سړی دی چې دې چې څه هغه یې په بل چا باندې اړوي خودغرضه سړی دی دومره دروغ یې وویل دومره دروغ یې وویل چې مونږ ته پته نه لګي چې دا د ده رښتیا کم دي او دروغ کم یو دي دومره ما په سیاست کې یو لیډر هم داسې به نه کتلی چې دومره دروغ یې ولي او بیا بې شرمۍ سره راځي او خلکو ته وایي چې نه ما څه نه دي کړی اوس په عدالتونو باندې دباو اچولی دی روزانه چې عدالت ته ځي هغې نه مخکې وایي چې زما په ده باندې اعتماد نشته زما په ده اعتماد نشته کله جتې بوځي دا ټیک ده چې په دې عدالتونو کې یو طبقه داسې ده چې هغه د ده سهولتکار دی د سره نرمي کوي ګنې دا چاته شوي دي چې سړی په کیس کې ونیول شو ریمانډ باندې دی سپریم کورټ چیف جسټس وایي چې راوله ماله او چې راغی دی وایي چې خوش آمدید وی څنګه یې ته और ये बड़ी खुशी हुई आपको देख के زمونږ عدلیه دی اوس چې کوم بینچونه جوړېږي موږ ته مخکې نه پته چې دا بینچ په څه فیصله کوي دا چیف جسټس چې دی دومره متنازع یو چیف جسټس هم نه شوی خو زه د ټولو عدلیې ته دا وایم چې ده خو د پارټیانو هم تحریک انصاف یې ښیو مونږ انصاف غواړو مونږ انصاف غواړو دې عدالتونو له د دوی په دباو کې مه راځئ د دې د خپلو د زنانو د هغې په خبرو کې مه راځئ انصاف وکړئ د قوم سره انصاف وکړئ دا خو اوس پته ولګېده چې د نواز شریفه کیس هم د تحریک انصاف وکیل ډېر معزز وکیل دی د قدر کومه هغه په ټلویزیون باندې ووی پروګرام کې ووی چې فیصله مخکې شوې وه عدالت وروستو بیا فیصله وکړه فیصله مخکې شوې وه نو دا څه دي دا ټول چې کوم عدالتي دا کوم طریقې سره روان دی دا د ملک نظام به خراب کړي مونږ غواړو چې هر یو اداره په خپل دایره کار کې دی کار کوي خو هغه
اسټابلیشمنټ دی خو هغه جوډیشري ده عدالتونه دي دا ټول په خپل هغې کې کار کوي او انشاءالله تعالی چې دا الیکشن راشي بل ځل خو مونږ ته اوس پته لګېدلې ده چې په هغې کې څنګه بوګس ووټونه راټول شوي وو د هغې مونږ سره اوس شهادتونه شته خو انشاءالله تعالی آینده الیکشن کې به د الیکشن زمونږ د بکسونو د ووټونو د بکسونو به تاسو حفاظت کوئ د پولنګ سټیشن به حفاظت تاسو کوئ حفاظت په مونږ ټول یو ځای کوو او انشاءالله تعالی دا دې ځل به مونږ ګورو چې څوک مونږ سره هغه کوي که هغه اسټابلیشمنټ دی که هغه هر څوک چې دی مونږ به خپل حق غواړو د خپل حق دپاره مونږ هر قسم قربانۍ ته تیار یو ورونو د منګی په هغې کې هر یو کور متاثر شوی دی او مخکې ورځو کې اوړه ګران شوي وو نو ما ته موقع میلاو شوه او پرایم منسټر ته مې وویل چې دا دې صوبې سره ولې ظلم کېږي دې صوبې لا ولې په سرحداتو باندې تاسو غنم دې خوا نه پرېږدئ اوړه دې خوا نه پرېږدئ دا سراسر ناانصافي ده هغه وخت کې هغه خدای دې ورسره ښه وکړي یکدم یې اقدامات وکړل اوړه لاندې راغلل یکدم لاندې راغلل تاسو ته پته ده که نه ما خو په دې فیسبوک باندې او په دې باندې د چا بیان خو نه لیده چې کوم ښه کار کېږي هغې خو هغه په کار دی نو دغسې اوس بیا د اوړو د غنمو د اوړو ریټ ورځ تر ورځ زیاتېږي د بجلی نظام مونږ صرف دا غواړو چې دا صوبه زمونږ دا خوره چې کومه بجلی پیدا کوي هغه زمونږ د کپت نه زیاته ده هغه ارزانه بجلی ده په 1 روپۍ 1.5 روپۍ یونټ دی اوس خو 30 32 35 روپۍ ته یونټ لاړه روزانه پته نه لګي نن یو ریټي سبا بل ریټي په دې باندې څوک دا بجلی میټر نه هغه کولی شي چې بل راشي نو سړی حیران شي خو مونږ دا غواړو چې کم از کم که اوس شارټیج دی د بجلی نو هغې کې دا په تناسب باندې تقسیم کول پکار دي ما ته خو دا ښکاري چې دې صوبې سره زیاتې کېږي په دې کې زمونږ ته خپل تناسب باندې بجلی نه ملاویږي کو څوک دا وایي په پنجاب کې په نور ځایونو کې چې د دې علاقې خلک بلونه نه ورکوي او دوی بجلی غلا کوي زما په خیال په پنجاب کې په سندھ کې په بلوچستان کې هم دا حال دی خو دا د بجلی دا ریټ چې په دې کې څنګه دا د برداشت نه بهر خبره ده د دې لپاره یو داسې طریقه راوښکل پکار دی چې خلک خپله بجلی بل هم ورکولی شي او سهولت هم ورته خو دې دا صورتحال نی نو دا مونږ سره انصاف نشته مونږ ته خپل حق په دې بجلی کې هم نه میلاویږي مونږ ته خپل حق په اوبو کې هم نه میلاویږي مونږ ته خپل حق په وسایلو کې هم نه میلاویږي مونږ ته په یو شي کې خپل حق نه میلاویږي مونږ د خپل حق دپاره او دا زمونږ د منشور یو حصه ده چې د خپل حق دپاره به مونږ هر قسم قربانۍ ته تیار یو جدوجہد به کوو او انشاءالله تعالی دې صوبې د دې غریبانو خدمت به کوو
زه آخر کې بیا ستاسو ټولو بې حد مشکور یم زما دا دوه کشران لوڼه ما سره ولاړ دي د دوی خصوصا دا څو ورځو داسې زه ګورم چې کم طریقې سره دلته دا انتظامات کېدل ورځ او شپه زه د هغې ټولو کارکنانو د منتظمینو حاجي جانزیب صاحب او د هغه ټول خاندان د هغوی ډېر بې حد مشکور یم او د هغې کارکنانو د هغې ورکرانو نن سهار نه ما کتله چې سهار وختي نه خلک راغلو او دلته خدمت کو زه د هغې ټولو د زړه له کومې نه شکریه ادا کوم الله تعالی تاسو خوشحاله ساتئ او دا نن تاسو موږ سره کومه پښتو وکړه دا پښتو انشاءالله تعالی همدغسې به دا مخکې بوځو او زموږ او ستاسو اتحاد به قایم